بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا خاص په حکم باندې بدو حکومت باندې و تفریعات پیش کول. و تفریعات په سلور تفریعات ذکر کړل او درې ورته ذکر کوم او مینس کې بګید بیا اعتراضونه د امام شافعي رحمت الله علیه په احناف باندې چې یو دغه متعلق د اغلا مبارک یو دغه نه مخکې سو مبارکو ها د طلاق مبارک وس نن سبق کې د خاص په حکم باندې ټوټل نمبر او تفریق پنځم نمبر ده او د خاص په اولنی حکم باندې تفریق چنن دا دویم نمبر ده او موږ دا ویلو کړه چې خاص په خپل مخصوص باندې قطعي تور باندې دلالت کوي. ما د فکر ده ګاندې فکر مسله دا ده کنه چې دا خلع نه د خلع دې ته ویل کېږي چې کله د خزه او د خاون کور نه کېږي او د دوانو جوړخ ناراضي نو که خزه ته ګناو نو سړی به داغه نه ځان خلاصي په طلاق سره خو که وس سړی چې نه دا مطلب لګه دې سړی دی چې دې لکه نشي کوي یا دې سړی دی چې دې لکه د نورو زنانو سره تعلق ساتي او دا خزه دي تنګ ده او خزه و چې دې خاوند نه ځان وزګار کما نو دا خزه چې ځان نه دې خاوند نه وزګاري نو دا غیر لپاره طریقه د خلع ده. طریقه سره د خلع ده. بیا دا خلع تاسو د فقه بګرابونو کې ویلي چې په مال سره هم کېږي شي او بغیر د مال نه هم کېږي شي. نو دا خلع چې ده کنه دا څه شی ده دا زمنګ د احناف په بلد باندې خلع طلاق ده. خلع سره یعنی چې کله دا سړی دا خزه د دې سړی سره خلع وکي نو دې خزه ته یو طلاق تلنده واقع شي څورته واقع شي طلاق ورته واقع شي او د دې طلاق نو ورستو بل طلاق تلنده هم واقع کېږي چې څنګه پرېز باندې دغه یو طلاق دغه شو او ورستو دویم طلاق دا سړی دې خزه ورکې دریم طلاق ورکې جوړ کړي دي. خو امام شافعي رحمت الله علیه وی چې خلع چې دا نه دا فسخ د نکاح ده. خلع سره یعنی چې کله د خزه د خاون سره خلع وکړه نو د دوه نکاح بالکل ختم شو. چې نکاح ختم شو نو د دې خلع نه ورستو بیا بل طلاق هم نه واقع کېږي ځکه نکاح ختم دی. نو چې نکاح ختم دی طلاق پس واقع کېږي. په دې خبره باندې پوه شوي منګ وای چې خلع دا څه شی دی دا طلاق ته طلاق او د دې نه ورستو بل طلاق سره صحیح دی. او امام شافعي رحمت الله علیه وی چې خلع څه شی دی فسخ دی. نو چې کله دا فسخ د نکاح وشو نو د دین ورستو بل طلاق ورکول دا صحیح. په دې خبره باندې زه پوه شوي اوس د دوانو لپاره مستدل هغه دا آیت ده چې الله تعالی فرمای الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان چې طلاق رجعي سو پیری دي دو پیری دي نیو الله تعالی د دې خبره کړی ده الطلاق مرتان چې طلاق رجعي سو پیری دي دو دي یعنی هغه طلاق چې انسان پکې خپل خځې ته دوباره رجوع کولای شي نه هغه په دوه طلاق باندې کولای شي. مطلب کدرې طلاق دي سړی دی خځې لور کړ نو بیا د رجوع نشي کولای. یا دا مطلب دی یا دا مطلب دی چې دوه طلاق به سړی ورکړي خو مرتين بعد مرتين اول یو ورکو بیا ورستو بل ورکړي بجمع بول نه ورکړي دا مطلب دی. بیا ورستو الله تعالی د دې الطلاق مرتان د آیات چې مخکې لاړ شي امساک بمعروف او تسريح باحسان بیا قصره ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. بیا سوي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فان خفتم معنا دا کچر تاسو یریږئ چې دا خذ خاون به د الله د احکامات پوره نه کی د الله د حدود دا به قائم نه کی نو فلا جناح علیهما پر خذ خاون باندې ګناه نشته ده فيما په هغه سکی افتدت به چې دا خذ فدیه ورکی د خاون ته او د خاون نزان خلاص کی یعنی د خلع وسره کی. او د دین ورستو بیا آیت ته فإن طلقها کچرته دا سړی ولګیدو او د خذلې دریم طلاق ورکو
دی خځې له څه ورکو دریم طلاق ورکو نو فلا تحل له من بعد دا ښځه د دې خاوند دپاره حلاله نه ده حتی تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې دا ښځه د بل خاوند سره نکاح وکړي او هغه ورسره وتي وکړي فإن طلقها مخکې ویلی شوی دی که نه اوس راشي خبرې له دا شوافی وایي چې الله تعالی دو ذکر کړل چې الطلاق مرتان دو پیری دي او بیا وایي فإن طلقها مراد دریم طلاق دی نو دو طلاق رجعي شول او دریم طلاق فإن طلقها نه دی په منځ کې د خلع دا خبره چې ده په منځ کې د خلع دا خبره دا جمله معترضه په تور باندې الله تعالی ذکر کړی ده پس باندې د جمله معترضه په تور باندې دا الله تعالی ذکر کړي جمله معترضه نه پیژنم زه چې د مخکې وروستو سره څه تعلق نو د دې خلع د مخکینی دوه طلاقونو سره څه تعلق نشته دی بلکې دا خلع دا فسخ د نکاح دی په دې سره طلاق نه واقع بلکې د سره د نکاح څه کېږي ختمیږي فسخ کېږي پوه شوئ او موږ د ځان دپاره په دلیل کې وایو چې فإن طلقها فا لفظ خاص دی فاسره لفظ خاص دی او خاص په خپل مخصوص باندې قطعي طور باندې شامل وي کنه او اوس به نه تاسو کو چې لکه په شاته طرف کې کم څه وای نو تاسو چې حروف جاره تر ورسینو نو حروف عاطفه به ویلي کنه نو الګ لا ولنه ټکه به تاسو ویلي الفاء للتعقيب مع الوصل دا ټکه په کې ویلې الفاء للتعقيب مع الوصل مطلب دا دی چې دفان ورستو په ما بعد دفان ورستو چې کوم دی دا پر خپل ما قبل باندې مرتب دی دفان ورستو دفان ما بعد په خپل ما قبل باندې سره مرتب دی لکه تاسو الته کې مثال ویلې جاءني زيد فعمر زما خواته زید راغی سم دستی بس سره راغی عمر راغی نو یو دې کې په خبره معلومیږي یو خدا خبره چې اول زید راغله بیا عمر راغله او دویمه دا خبره معلومیږي چې دا زید څنګه راغله نو ورپسې سم دستی را سره راغله عمر کدا ته په دې کې دا سم دستی ولا معنی ونه کې نو په فهم باندې عملو وز دل کې ګوره دفان ورستو فإن طلقها ده دفان ورستو سره فإن طلقها او دا خبره هم نه کنه چې طلقها نو سوم طلاق مراد ده دریم طلاق ده کنه ها او د فإن طلقها د مخکې د څه خبره ده د طلاق مرادان خبره ده کنه دغه خبره د خلع خبره ده د خلع خبره ده کنه د څه خبره ده د خلع خبره ده نو په رفا باندې به هل عمل لازم په تعقیب مال وصل باندې چې کله د مخکې طلاق حساب کې او رستم صحیح حساب کې نو رستو غوته طلاق حسابه خو د دې د فاده معنا به هل سيږي چې خلع تکله سو واخلي طلاق واخلي او چې خلع دي طلاق نه اغسته نو بیا د فا تعقیب مال وصل باندې عملو لکه په دې خبره باندې پوه شوي اوس زیات نه زیات پیدا وشي چې طلاقونه به څلور شي طلاقونه به څو شي دوه خو الطلاق مرتان والا دي کنه او یو فإن طلقها والا دی کنه او یو چې نه خلع هم تاسو حساب کړل طلاق حساب کو نو څو طلاقونه شول او په کار سودی منګلا درې نو دا څلور به حل راتلې چې کله دا خلع منګ مستقل طلاق حساب کړو خلع منګ مستقل طلاق نه حسابو منګ وای طلاق رجعي دو پیری دي برابر خبره ده قدوانه په صریح الفاظ سره د طلاق راغلی وي او کیا یو پکې طلاق وي او یو پکې خلع وي هر څنګه وي او طلاق وي نو دا طلاق دا خلع چونکه مستقل طلاق نه نه بلکې به مخکنی طلاقونو کې داخل له لہذا طلاقونه هم څلور ناراضي په خبره باندې پوه شوي کنه په خبره باندې پوه شوي اوس غیر ولا کوي وګورئ ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم ومصنف رحمة الله عليه دغه بیان د ورستو وسه درې تفریعات چې کوم باقی پاتې شو په حکم د خاص باندې نو هغه بیانوي نو فقال فرمای ولذلك د دې وجنه صح ايقاع الطلاق بعد الخلع د خلع نه ورستو طلاق واقع کېدل سری صحیح دي اي ولاجل د دې وجنه چې ان مدلول الخاص قطعي چې د خاص مدلول چې نه سره قطعي دی واجب الاتباع د تابعداري واجب دی یعنی تابعداري کول سری واجب دی صح عندنا زمون بنل باندې صحیح ده صحیح ده لگا ايقاع الطلاق على المرأه بخبره معنی کوي طلاق واقع کېدل په خزه باندې بعد ما خالعها ورستو د دینا چې دا سړی خلع وکي د دې زنانه سره خلافا للشافعي رحمهم الله تعالى وبيانه بيان وداره ان الشافعي رحمه الله عليه يقول امام شافعي رحمه الله عليه فرمای څه فرمای ان الخلع فسخ للنكاح چې دا خلع
فلا يبقى النکاح بعده د دین ورستو نکاح نه باقی کیږي نو چې نکاح نه باقی باندې کیږي وليس بطلاق او دا خلع طلاق نه لري فلا يصح الطلاق بعده نه دین ورستو بل طلاق هم صحیح دی وای چې په خلع سره نکاح فسخ شولا نو چې نکاح فسخ شو طلاق خو د خځې کیږي خځه نه نو طلاق ورکه نشوي پوه وعندنا وزمن په نسبانه هو طلاق دا خلع سشره طلاق ته يصح ايقاع الطلاق الاخر او واقع کی صحیح ده واقع کېدل د بل طلاق بعده رسول دینا عملا بقوله تعالى د پاره د دې چې عمل لا شي الله تعالی پر یقول فلا تحل له من فان طلقها فلا تحل له من بعده فان طلقها کچرتی دی سړی دی خزلا دریم طلاق ورکو کچرتی دی سړی دی خزلا سوم طلاق ورکو فلا تحل له من بعده نو نه ده حلال نه ده حلال دا سړی نه ده حلال دا سړی د خزې لپاره من بعده رسول دی دریم طلاق نه حتا تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې چلو کې لگا پرې دې مور پوښې تاسو الکه پځې کې دې خبر راغله وسوي وذلك لان الله تعالى قال اولا ذكر الله تعالى اول فرمایلی الطلاق مرتان چې طلاق رجعي سو پیره په خپل معنی کوي فامساكم بمعروف یا غوي سره ولي په خاصه طریقې سره او تصريح باحسان یا پرې خودل دي پس سره ویله تصریح په ورستو بیا تفصیل براشي چې دا موږ را تشریح لکو چې تصریح نه مراد په کلی طریقه باندې دا پرې خودلی او کچته تصریح نه مراد دریم طلاق واخلي نو بیا به دین دریم طلاق واخلي ورست پر را باندې وسه دې الطلاق مرتان معنی له توکل خو عربی کې ته معنی کوي و اي الطلاق الرجعي اثنان چې طلاق رجعي سو بي دي دوا یو یا خو دې الطلاق مرتان مطلب دا دی چې طلاق رجعي دوی او یا الطلاق مرتان مطلب دا دی الطلاق الشرعي مره بعد مره چې طلاق شرعي چې یو طلاق ورکړي او دا غین ورستو بیا بل طلاق ورکړي بالتفريق دون الجماع چې یو طلاق ورکړي بیا ورستو بل طلاق ورکړي د دوړو مېنس کې جداواله راولي په جواب باندې دوه طلاق ورنکي فبعد ذلك يجب على الزوج پس تدین ورستو بیا واجب ته په خاون باندې اما امساک بمعروف یا هو په خسته طریقې سره ځان سره ساتل نو ساتل څه مطلب دی اي مراجعه بحسن المعاشره چې دې خځې ته رجوع کول په بهترین طریقې سره او تصریح باحسان یا پر خودل اي تخليص خلاصیدل لري خځې اخلاص ول على الكمال والتمام په کامل او مکمل طریقه باندې واذا الطلاق مرتان نورستو ثم ذكر بعد ذلك مساله الخلع الله تعالى ذکر کړل د دین ورستو مساله د خلع او هغه څو فرمایل فان خفتم الا يقيم حدود الله کچته تاسو یریږئ چې د خځه خاوند به قائم نه کړي د الله احکامات فلا جناح عليهما نو ګناه نشته به خځه خاوند باندې فی مفترض به فهغه زمانه چې فدیه ورکړي د خځه په دې سره یعنی څو سره وږي خلع وږي ته چې لکه دا خودم را ډیر سبق ده نو دا ترجمه کړي دي کنه اوس دا یو په ځای فإن خفتم ترجمه موږ په پښتو کې وکړه دیو چې ستاره نه د سیدر د عربی کې کومه نه فإن ظننتم کجل استاسو ګومان می یا ایها الحکام اے حاکمانو الله یقیما چې قائم باندې کی وای هو زمير پکې چا دراځي دي الزوجان خذ خاونتا حدود الله لا احکامات بحسن المعاشره والمروه فبهترین معاشره او مروت سره نو فلا جناح علیهما نو ګنا نشته په دوانو باندې دوانو سوکتي خذ خاون فی مفتدت به هغه چې فدیه ورګي الګا فدیه سوک وګي و المرأه به چې اخذ فدیه ورګي بده سره وخلصتها من الزوج او خلاص کی ځان د چانا وطلقها الزوج او طلاق ورګي دی لرسو خاون وصف علم د دین او ادامه خبره معلومه شوله ان فعل المرأه في الخلع هو الافتداء چې په خلع کې د خځې کار سره صرف فدیه ورکول دي په خلع کې د خځې کار سره فدیه ورکول دي او د سړی کار او فعل زوج هو ما كان مذكورا سابقا عن الطلاق او د سړی کار باندې کې سری طلاق ورکول دي الګه پوښوي د سړی کار سره طلاق ده او د خځې کار سره فدیه ورکول دي فدیه ورکول سری فدیه ورکول نو دا یو کار شو بل د بل کار شو وای دا فسخ نه نه ځکه فسخ د دوانو د طرف نه با قائميږي یوازې نه په خاون سره او نه یوازې په ستره په خځې سره لان اول الفسخ او فسخ نه مراد ولې لان الفسخ يقوم بالطرفين ځکه فسخ دا قائميږي په دوانو طرفونو سره لا بزوج وحده نه یوازې په خاون سره
ثم قال بیا الله تعالی فرمایل فإن طلقها کچرتی دی سړی دی خذل سوم طلاق ورکو دریم طلاق فلا تحل له نو دا خذ حلال نه لري سړی لپاره من بعدو ورست لرينا حتى تردی پوره تنکیحه چې دا خذ نکاح وکي او جما وکي زوجن غیره د چا سره دا بل خاون سره دی وای سره ترجمه صحیح نه درته مونږ وای فإن طلق الزوج المرأة ثالثا کچرته طلاق ورکو دی خزي دی سړی دی خزي ته سوم طلاق دریم فلا تحل المرأة لزوج نو حلال نه دا خزه د خاوند لپاره من بعد الثالث د دریم طلاق نه ورستو حتی تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې نکاح وکي دا خزه د بل خاوند سره ووتئها او دا سړی د خزي سره سوږي وطلقها او بیا ولا سوږي نو فالشافعي رحمه الله عليه يقول امام شافعي رحمه الله عليه وي چې فان طلق هذا متصل له طلاق مرتان سره فان طلقها متصل له سره چې انه متصل بقوله طلاق مرتان حتى تكون هذه الطلاقه ثالثه چې شي دا طلاق سومو دریم وذكر الخلع فيما بينهما او دا خلع چې دې دوړو به مې الله تعالی ذکر کړی دا نو دا ذکر کړی دا پتور دا جمله معترضه دسا پتور دا جمله معترضه لانه فسخ زګه دی و چې دا څه دی فسخ دی لا يصح الطلاق بعده د دې نو طلاق صحیح یلګه پوښوي په دې پوره ونحن نقول ومن ورته وایو چې ان الفاء خاص دا لفظ فاء فان طلقها دا فسره خاص ده وزعال معنا مخصوص ادا و ذکر شوی د معنا مخصوص لپاره او دا بل دویم طرف کې ویلي دي چې د فعل لغوي معنی سره اصطلاحي تعقیب مع الوصل او التعقیب هغه سره تعقیب یعنی رسولت لل فان چې دا ما بعد د دفاع مرتب ده په ما قبل د دفاع باندې چې ما بعد د دفاع مرتب ده په ما قبل لري د تعقیب دا معنی نه الګي دا سویلي دي کنه یاره وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء او دا طلاق رستو راغله د فدیه دا طلاق رستو راغله د سره د فدیه ورکولنا فينبغي نو پکار دي ان يقع بعد الخلع چې دا واقع شي رستو د خلعنا او هو ايضا طلاق او دا خلع به هم سوي وې کدا خلع ته طلاق نه حسابه نو بیا د افامه عملو ناراض و زیات نه زیات بسو شو طلاقونه بسو شي سلور بشي بابا طلاق مرتان کې یو خلع د طلاق حساب کو ایو فان طلقها کې پوښوي یو په خپل ارته مې غایته و غایا یعنی زیات نه زیات دا به شي انه يلزم چې لازم بشي لدينا ان تكون الطلقات اربعه چې طلاقونه سوشول كم دي لګوي اثنتان في قوله تعالى الطلاق مرتان دوبا الطلاق مرتان کې شول والثالثه الخلع او درين طلاق كم يشو خلع والرابعه هي هذه او سلورم دا شو فان طلق هذا ولكنه لا باس به وبدی کې وي سبب نشته چې طلاقونه سلور شي ولی زګه وي چې دا خلع مستقل طلاق نه لري بلکې په دوو کې مندرج دي د دوو کې داخل دي چې دا مطلب دا شوی چې طلاق رجعي دوی کدا قضا کدا دو طلاق په اثري الفاظ سره شي یا یو طلاق او یو خلع شي یا یو طلاق د یو خلع نه بعد شي او بیا بل طلاق بیا د دوه رجوع کړل او بل طلاق ول بیا بل خلع نه بعد ورکو کار څنګه او فان طلقانا بمراد ثم طلاقي درهم نو دا خلع مستقل طلاق فلا باس به لا باق نه کوي فان الخلع ليس طلاقا مستقلا على حده دا خلع مستقل طلاق نه على حده بل مندرج في طلقتين بلکې دا داخل له ان په دوه طلاقونو کې فكانه قيل گویا کې چې د ویل شوی دي الطلاق مرتان چې طلاق په پیری سواء كانت رجعيتين برابر او دوه طلاقونه رجعي فاين اذن نو بدغه وخت یجب امساک بمعروف او تسلیم باحسان چې واجب دی هغه په غیرت طریقې سره سارول او یا پر خودل وان كان او كانت في ضمن الخلع یا وی د ځوان طلاقونه په ضمن د خلع کې فاين اذن تكون باینه نو داخذ بس شي باینه بشي فان طلقها بعد المرتين المذكورتين فيما قبله قد درين طلاق ورکول د دوه پیرونه ورسو کله دوه پیری ځوان طلاق نه چوي یا یو طلاق رجعي یو خلعوي یا ځوان خلعوي نو فلا تحل له من بعد نو بیا حلال نه د خاطر د خاوند لپاره من بعد روزه حتى تنكح زوجا غيره یلګه پرې خبره باندې تاسو پوښوي وز د دې نه دا یو بل خبره کې خو جوړاشته پوره نه ګوره خلاصه ورته بیا وره دغه خبره ده کنه چې لکه خلع اصل کې اختلاف پرې کړي خلع طلاق دی او که فسخ دی د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ خلع فسخ دی او چې کله دا خلع فسخ د نکاح شون د دین وسبل طلاق نه رسي زمونږ احناف په نسبانه خلع طلاق دی او د دین وسبل طلاق صحیح دی د دوانو لپاره مستدل دغه دی
ا مستدل د دلیل چې بس سر نیول شوی دی الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسليم باحسان فان خفتم الا يقيم حدود الله دی وی دا فان طلقها امام شافعي وی چې فان طلقها دا متصل له د الطلاق مرتان سره او په منځ کې پکې دا خلع چې دا به جمله معترضی په تور باندې شامل ده نو د دې مخکې رسو سره سکار نشته نه ځکه چې خلع دا فسخ ده او نه دا طلاق ده او نه دین اوس بل طلاق سي ده موږ ورته وایو چې لږه فإن طلقها فاجر دا لفظ خاص ده او خاص په خپل مخصوص باندې په خپل مدلول باندې قطعي تور باندې دلیل دلالت کوي نو فارجه تعقیب مال وصل لپاره اضافه په تعقیب په معنی باندې بهاله دلالت کوي ځکه دفعه نه ما بعد دا به ما قبل باندې مرتب وي ما بعد دې طلاق ده ما قبل خلع ده نو دا بهاله دفعه معنی به سيږي چې ما قبل خلع دې نه هم طلاق واخلي ما قبل خلع هم سو واخلي طلاق واخلي کما قبل د خلع طلاق وانغسو نو بیا په فاعل لفظ خاص ته په معنی عملو ناراضي زیات نه زیات بداو شي طلاقونه بسلور شي احنا او مسلک باندې دوه دغه طلاق مرتان والا یو خلع یو فإن طلقها والا نو دا څه ضرر نه رسي ځکه چې دا خلع مستقل طلاق نه لري بلکې بلې دوه کې مندرج د داخل ده بګي خو شوي اوس په دې خبره باندې چې دا خلع مستقل طلاق نه لري بلکې د دوه په دې دوه کې شامل دي نو په دې باندې دوه اعتراضونه دی هغه موږ د فکرې دي څنګه د فکرې دي نو به سبا ان شاء الله پوه شوي ورواړو شابه